نګوره کله به چې تیاره شوه داسې ورځ به وه چې تکه توره تیاره به شوه کې او دا چل د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په دور کې شوی و ورځ وه او په ورځ کې تکه توره شپه شوه داسې شپه شوه حضرت نصر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه د حضرت انس صاحب خواله ورلمه وایي ما ورته وویل چې کله به داسې افت راغی چې ورځ به وه او تکه توره تیاره به شوه نو موږ به جومات ته راړو د پیغمبر علیه صلات وسلام په دور کې عبادت به مو وکړه د الله نه به ویرېدو جراګانې به مو کړلې الله رب العزت په هغه څه ختم کړه دا صحابه کرامو عملو چې څه دغه سخته به پرې راغله څه تکلیف به پرې راغلی دی ټول به جومات ته منډه واله ګوره دا الله رب العزت کور دی چې تر چا کور ته لاړ شي نو که څه ګناه دې کړی هغه دې معاف کوي قتل در دې پورې چې قتل وکړي او د چا کور ته لاړ شي نو هغه دې معاف کوي دا جوماتونه د الله رب العزت کورونه دي نو وایي موږ به د الله رب العزت کور ته راړو دا الله رب العزت ته هم سجده وکړه و به هم جل الله رب العزت په زمونږ توبه زمونږ استغفار قبول که هغه تیاره او هغه پتونه به لرې شو اوس په دې دور کې وګوره دا څه حالات دي عوام خلاصه کې چې کوم خواص دي نیکان دغه رنګې علما دي هغوی ته وګوره چې کله تکلیف راشي ډېر کم خلک به داسې چې هغه په جومات ته راشي هلته الله رب العزت اجراګانې کوي نور ټول خلک کم زیات روان دي دې وجې نه زمونږ زندګۍ ته وګوره د هغو زندګۍ ته وګوره ورځ حقه شانتې ده مونځ حقه دی دقه رنګې مونځ کم شوی زیات شوی نه دی حقه مونځ دی او حقه سجدې دی او حقه عبادت دی او هغه وختونه دی او هغه ورځې دي لیکن چې موږ عبادت کوو نو موږ عبادت ته وګوره چې هغو به عبادت کوو د هغو عبادت ته وګوره دا ولې د هغو د الله رب العزت سره تعلق مضبوط و چې کله ته تعلق مضبوط کې بیا د الله نه وغواړه چې الله له څه نه درکوي